وایي چې زمونږ په ګاونډ کې یو سپی دی چې کله اذان شروع شي نو ډېر زیات غاپي او چغې وهي. داسې دومره نه غاپي او اذان چې څنګه شروع شي نو د اذان د ختمېدو پورې غاپي. اوس څه خلک وایي چې دا د نورو سپو په نسبت باندې زیات سپیره دی، څه خلک وایي چې دا سپیروالی دی، دا ختمول پکار دی، دا سپی وجل پکار دی، او څه خلک وایي چې دا خیر دی. نو دا څه مسله ده؟ جواب دا دی ګوره جي حدیث مبارک نه دا ثابت دی چې کله اذان کیږي کنه نو دا شیطان تختی، تر کومې چې د اذان اواز رسي نو دی تختی منډې وی هوا خارجي سره د اوازه صحیح شوله کنه او دی تختی. نو بیا علماء لیکلي چې بعضې وخت بعضې ځناورو ته دا شیطان په نظر باندې راشي نو د هغه نه د ګبراوېدلو د وجې نه که دا سپی یا چغې وخي یا نور څاروي ټوپونه وخي نو دا څه د عیبو او څه د بدپالۍ او څه د نقصان خبره نه ده چې ګینې دا یا وجل پکار دی او یا د نورو سپو په نسبت دا ډېر زیات سپیره دی، دا ختمول پکار دی او یا دې کې څه سپیروالی دی، دا څه بده خبره نه ده. وصلی الله علی النبی. یو کس تا ته وویل چې ستا د قسم ووایي چې دا پلانې کار به ته کې، تا په خپله قسم خوړلی نه دی خو تا ته قسم در واچو، نو چې تا په خپله قسم نه کړی او تا ته څوک قسم در واچوي او ته د هغې خلاف وکړې نو آیا د دې قسم کفاره په تا باندې راځي؟ ته حانس کېږي که او د دې قسم ګناه په تا راځي که نه راځي؟ راځئ دا خبره په دې معاشره کې ډېره زیاته ده نو دا راسره وپېژنئ. دویمه د دې په شان بله مسله ده جي چې یو کس راولګي او بل ته ووایي چې ته دا پلانې کار خامخا وکړه که دې ونه کړو په تا به ستا ښځه طلاقوي، طلاق مې در اچولی دی دا کار به خامخا کې. نو که دلته ده په خپله طلاق ښځې له نه ورکړی نو آیا د بل په خوله دا طلاق کېږي که دی د دغې خلاف وکړي نو واقعي د ښځه طلاقېږي؟ دوه مسلې شوې. درېیمه مسله په دې معاشره کې دا مشهوره ده، زمونږ خلک اکثر غوسه شي وایي زه به کافر یم که ما دا پلانې کار وکړو، نو راولګي د دې د پاسه دی هغه کار وکړي نو آیا په دې دی کافر کېږي که نه؟ نکاح به تازه کوي، ایمان به تازه کوي که نه؟ کافر کېږي که نه؟ او آیا دغلته په ده قسم راځي که نه راځي؟ یا زمونږ په دې معاشره کې بعضې خلک وایي حرام شه که زه دا کار وکړم نو آیا دا په قسم کې راځي او که نه راځي؟ نو راځئ دا څو ضروري مسلې چې زمونږ په دې معاشره کې ډېرې عام دي دا سره وپېژنئ او ضروري خپلو مسلمانانو رونو ته ورسوئ چې په دې مسلو باندې زمونږ مسلمانان رونه اګاه شي. اول مسله دا ده که نه چې تا په خپله قسم نه کړی او تا له بل کس قسم درکړي چې ستا د قسم وایي چې ته به دا پلانې کار کې، تا په خپله نه قسم کړی دی نه دی د هغه د خبرې سره ها کړی ده چې هغه تا ویل چې ستا د قسم وایي چې ته به دا پلانې کار کې او تا ورته ویل چې هاو ټیک شوله که نه ستا خبره منم نو بیا خو په تا قسم راځي، بیا کړې د هغې خلاف وکړو نو بیا به تا باندې قسم کفاره راځي، ته به د قسم کفاره ورکې. چې په خپله د قسم نه خوړلی که نه او نه دی د هغه د خبرې تصدیق کړی نه دی هغه ته ها کړي نو د بل په قسم ورچولو باندې په تا قسم نه راځي که تا د هغې خلاف وکړه نه ګناهګار او نه په تا باندې کفاره راځي. دا مسله ځان سره یاد وساتئ که په معاشره کې خلک یو بل له په داسې طریقه قسمونه ورکوي نو دا مسله تاسو وپېژنئ چې دا قسمونه نه کېږي او په دې سره بعضې کارونه مه کوئ چې هغه تاسو له قسم درکړي. یوه مسله خو دا شوه. دویمه دا شوه که یو سړی راولګي که نه او بل ته ووایي چې په تا د ستا ښځه طلاق یې کو پلانې کار دی ونه کړو نو چې تر څو د په خپله ښځې له طلاق نه یې ورکړی یا د ده د خبرې تصدیق نه یې کړی چې او ستا خبره ټیک ده په ما د ښځه طلاق یې کو ما ونه کړو نو چې تر څو یې دا نه یې کړي که نه نو د بل په طلاق ورچولو ګورئ ښځې په چا باندې نه طلاقېږي. دا خبره به نه کوي چې پلاني ما ته طلاق رچولی کو دا کار ما ونه کو بیا په ما ښځه طلاقېږي، نه د بل په طلاق ورچولو طلاق نه کېږي. دوه مسلې شوې. درېیمه دا شوه چې بعضې کس له غوسه ورشي وایي په ما زه به کافر یم که ما دا پلانې کار وکړو د هغې د پاسه راولګي دی هغه کار وکړي نو دلته ځان سره یاد ساتئ چې دی په دې باندې کافر کېږي نه خو د قسم کفاره پې باندې راله د قسم کفاره به دی ورکوي، سخت ګناهګار هم شو بیا دپاره دې نه ځان ساتل پکار دي. او علما دلته دا وایي چې احتیاطاً دي دې ایمان هم تازه کړي، کلمه د ایمان د شهادت کلمه دې ووایي ټیک شوله که نه او احتیاطاً دي دې نکاح هم څه کړي تجدید د نکاح دې مو کړي. دا مسله شوله خو نور په ده باندې د کفر فتوا نشي لګولی او د قسم کفاره پې راله. بله قسم اکثر زمونږ معاشره کې دې طریقې سره خلک خوري چې یاره حرام شه که ما دا کار وکړو، حرام شه که ما دا کار وکړو نو ګوره که د دې خلاف دې وکړه نو هم د قسم کفاره در باندې راځي، دا هم قسم دی او د قسم کفاره در باندې څه ده دا در باندې راله کفاره به ورکې. دا څو ضروري او اهمې مسلې وي او په دې معاشره کې ډېر زیات گردش کوي نو زما محترم ورونو برای کرم صرف په خپلې ماورې مسلمانانو ورونو ته ورسوئ چې په دې مسله اګاه شي او خبر شي او صحیح لاره اختیار کړي نو موږ او تاسو ته به الله اجر راکوي. وصلی الله علی النبی الامین.
که د یو زنانه سر د خپل خاوند په مخ کې سرتور شي نو آیا په دې باندې دا زنانه ګناهګاریږي او که نه، او آیا خاوند له په دغه موقع باندې دا سختی په کار ده چې خامخا په دې باندې خپلې بیوي ته سزا ورکړي یا غوسه شي بد رد ووایي چې تا دا سر ولې ښکاره کو. دلته جی مسله دا ده چې یو ښځه ده او خاوند دی په یو کور کې اوسیږي، خپلو بچو سره اوسیږي، خپل خاوند سره اوسیږي، نو که د دې ښځې سر د خپل خاوند په مخ کې سرتور شي او لوپټه ترې پرې وموځي نو دا زنانه په دې باندې ګناهګاریږي نه، او نه خاوند له په دغه موقع باندې دا سختی په کار ده چې هغې ته په داسې موقع باندې سزا ورکړي او تکلیف ورکړي چې تا سر ولې سرتور کو. که خاوند په دې خیال باندې په دې خپله ښځه آواز کوي چې تا دا سرتور کړی، سر دې پټ کا، په دې خیال پې آواز کوي چې دا چېرته زما د ښځې عادت جوړ نه شي، سبا به د بل چا په مخ کې د سر نه لوپټه پرېوتې وي او دا به بیا څه پروا نه ګڼي، نو که د دې د وجې نه پې آواز کوي چې دا د دې عادت جوړ نه شي نو دا ښه خبره ده. ورنه د دې نه علاوه که د ښځې سر د خپل خاوند په مخ کې سرتور شي نو په دې باندې دا نه ګناهګاریږي. که داسې کور وي چې په هغې کې د دې سره لیورونه اوسیږي، د تره زامن اوسیږي، یا داسې کور دی چې په هغې کې د پردې سیسټم نشته، د ماما زامن راځي، د ترور زامن راځي، د تره زامن راځي، لرې لرې رشته دار راځي، داسې سړي او هلکان راځي چې د دې ښځې نکاح د هغې سره څه ده دا کیږي، نو بیا د هغې په مخ کې سرتور سر خو څه کې که نرۍ لوپټه دې زنانه استعمال کړه او په هغې کې ویښته ښکارېدل نو دا زنانه په دې باندې سخته ګناهګاره ده او دا د الله د لعنت مستحقه ګرځي په دې باندې. نن سبا زنانو نری لباس اچولی وي، نری لوپټۍ په سر کړي وي، په هغې کې مونځونه کوي، خاوند پې باندې غږ نه کوي او خاوند ترې نه تپوس نه کوي او دا اړو پروا نه ګڼي. کومه زنانه چې داسې لوپټه استعمالوي چې په هغې کې د هغې ویښته ښکاري، بعضې لوپټې دومره نری دي که 2-3 قطع عمر راتاو کې نو د زنانه ویښته پکې بیم ښکاري، نو که په داسې لوپټه کې کومه زنانه مونځ کوي دا د نیت د سره نه تړي، د دې مونځ نه کېږي، او که کومې زنانه په داسې لوپټه کې مونځ کو نو د دې د مونځ نه دی شوی واپس ترې را وګرځي. یا د لوپټې نه علاوه نور بدن باندې داسې لباس اچولی دی چې په هغې کې یا لباس دومره نری دی چې د دې اندامونه پکې محسوسیږي نو بیا په داسې لباس کې د زنانه مونځ نه کوي، دا مونځ یې د سره نه کېږي، او که مونځ یې کړی دی نو واپس ترې راوګرځئ. زما عزتمندو حدیث مبارک کې راځي چې په تاسو کې به د هر اختیارمند نه د خپلو ماتحتو تپوس کېږي چې تا سره په کور کې څومره اختیار دی که نه، ستا په بیبي باندې ستا اختیار دی، ستا په بچو باندې ستا اختیار دی، د دې متعلق به تاسو نه څه کېږي، تاسو نه تپوس کېږي. نو زما محترمه وروره ستا خپل عمل به سمي خو د بیبي د وجې نه به ته په جهنم کې واچولی شي، ستا خپل عمل به سمي خو د لور د وجې نه به ته په جهنم کې واچولی شي. نن سبا زموږ د پښتو په دې معاشره کې هغه سړی خلکو ته بې غیرته ښکاري چې څوک په خپل دکان ته راځي او خپلې بیبي له کپړې وړي، کور ته وله وړي او راوړي په ګوتۍ کې اغیستي. نو زموږ د معاشرې دا ایجوکیټډ طبقه نه ده، بعضې ایجوکیټډ طبقه، زموږ د معاشرې دا بعضې تعلیم یافته خلک نه دي، زموږ د معاشرې دا آزاد خیاله خلک نه دي، دوی وایي یاره دا سړی د ښځې نه ډېر مجبوره دی، هلکه دا سړی څه دی، دا سړی ډېر بیکاره دی، هلکه دی د ښځې نه یریږي. وګوره ښځې 5-6 پرې دې دکان ته ولیږو او رای وستو او په ګوتۍ کې کپړې راغیستې دي او ښځې له کله یوه جوړه وړي او کله وله بله جوړه وړي. نو زما عزتمندو دا زموږ د معاشره په غلط طرف باندې تلې ده، دا د اسلام نه هټ کرتلې ده. ځکه د دې خلکو سوچ او نظریه دا جوړه شوې ده چې څوک په خپل دکان ته راځي او ښځې په چاردیوالۍ دننه کېنولې ده چې ته به بهر نه وځې، زه ځمه زه تاله کپړې راوړم، تی پکې خوښې که 10 پیرو کې ستا خوښه نه شوه زه 10 پیرې ځمه راځم، 11 پیرې ځمه راځم، خو ته به په خپله بازار ته نه ځې. ښځې له خپل اختیار نه ورکوي، خپلې واګې په خپل لاس کې نه ورکوي، مهار پې باندې واګې پې باندې نه ورچوي چې زه لاړ شم په خپل سر باندې چې کوم دی دکانونو کې بېدبي دي ما پې د دکاندارانو سره په خپل سر باندې ګپې ولګوه او کپړې ته او په بهر چې ګرځې نو په بوخره کې ګرځه او چې څنګه د دکان په درشل باندې خپه ور واړې نو بیا بوخره اوچته کوه په ښکاره مخ باندې د دکاندار سره څه کوه ګپې لګوه، د هغه سره خبرې کوه، د هغه سره ډیلینګ کوه. نو زموږ د معاشره په غلط طرف باندې تلې ده. د دې سیکولر خلکو ذهنونه داسې دي که یو سړی بیبي له کپړې وړي راوړي نو دوی ته دا بې غیرته او دوس ښکاري چې دا ښځه پې باندې تکړه ده. خو دا خبره د اسلامي معاشرې نه ده، دا خبره د هغه معاشرې ده چې کومه د اسلام نه په بل طرف باندې تلې ده. دا غیرتي سړی دی، اسلام دته غیرتي سړی وایي. بې غیرته سړی هغې ته وایي چې هغه خپلې ښځې ته ووایي چې ته خپلې واګې په خپل لاس کې ورکړي چې ته په خپل سر باندې ګرځه، دې ته بې غیرتوب وایي. او حدیث مبارک کې راځي چې دیوس به جنت ته داخل نشي. نو صحابو تپوس وکړو چې د الله پیغمبر دیوس چاته وایي؟ نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې دا هغه کس دی چې د بیبي په
بدکارۍ کې اخته یو د تخپتې دا غي باوجود د خپل بیبي نه منې کوي نو دې کس ته څه ویل شي دې کس ته دیوس ویل شي او نبی علیہ السلام فرمایي چې په آخره زمانہ کې به داسې ښځې راشي کاسیات عاریات چې کپړې به اغوستي او بربنډې وي نو علما یو معنی دا کوي چې یا خو به دا لباس دومره نری چې ردی دا بدن به پکې څه کېږي دا به پکې ښکاري او یا به دا لباس دومره تنګي چې ردی د بدن اندامونه به پکې ښکاري نو دا په لغړه باندې څه ده دا حساب ده مائلات ممیلات چې بهر توزی نو لباس او انداز به داسې اختیاري چې خلک ځان ته مایله کړي او بخپله بل ته مایله شي نو دا الله پیغمبر فرمایي چې الله په داسې ښځو باندې سره لیږلی دی لعنت را لېږلی دی نو لہذا تاسو کې به ګورئ د هر یو مشر نه د خپل ماتخ د لوریانو او د خپلې ښځې او د خپلې بیبي په باره کې څه کېږي پوښتنه به کېږي چې آیا دوی د خلکو نه پرده کړې وه که نه وه کړې نن د پښتون په معاشره کې د لاس میلاوهلو رواج ډېر زیات عام دی چې د کمې زنانه د کم کس سره نکاح کېږي د لیور سره لاس میلاوي دا د تره د زوی سره د ماما د زوی سره د ترور د زوی سره لاس میلاوي دا په سخته ګناه کې مبتلا ده دا د یو ښځه نه وي چې دا خو زما د تره زوی دی ماته د رور په شان ښکاري دا د یو ښځه نه وي چې دا خو زما لیور دی ماته د بچي په شان ښکاري دا د یو ښځه نه وي چې دا خو زموږ رشته دار دی ماته د رور په شان ښکاري دا خبرې غلطې دي او وایي زموږ زړه صفا دی زموږ په زړه کې څه نشته نو زړه د فاطمې رضی الله عنها ډېر صفا او که ستا ډېر صفا دی زړه د حضرت عایشې ډېر صفا او که ستا ډېر صفا دی زړه د امهات المؤمنین ډېر صفا او که زموږ او ستاسو زړونه ډېر صفا دي د صحابو او د بیبیانو زړونه په اول نمبر صفا و چې هغوی الله منع کړه چې لاس به نه ورکوئ نامحرم له نو ما او تعالی څه حق جوړېږي او څه جواز جوړېږي چې دا زما رور دی او دا دی او زه که د سره لاس میلاومه نو خیر دی نو لهذا د دې خبرو خیال وساتئ او په دې خبرو باندې په معاشره کې نظر وساتئ او که وی نه ساتئ نو راروان نسل ته او راروانو بچو ته به دا معاشره زموږ د خپله لاسه خرابه شي او وبال به موږ په قبر کې پراته یو موږ او تاسو پسې به راځي او د قیامت په ورځ به د دقې د وجې نه زموږ او ستاسو نه څه کېږي تپوس کېږي دا ضروري پیغام او دا د اصلاح او د نصیحت نه ډک پیغام چې څومره تاسو نه کېدی شي نو خلکو ته ورسوئ وصلی الله علی النبی